قومي وطن پارٹی ما ته مخالف ناس د زیارت چم او د زیدي درنو پښتنو مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول د خپل ښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو څخه نن چې کوم عزتمند مشران عزتمند ځوانان موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، خصوصا اسرار ممبر صاحب، تیمور خان، شافعت خان، وقاص باچا او د هغوی سره چې ګڼ شمېر عزتمند ځوانان مشران چې موږ سره شامل شو، زه هغوی ته هرکلی وایم او دا یقیناني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قوم د ترقۍ د سوکالۍ لپاره د پښتون قوم د ترقۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا کار به ترقۍ په لاره روانوو. عزتمندو، ما نه مخکې مسعود خان خبره وکړه، فتحجان خان چې نن نه تقریبا 10 ورځې مخکې کله دا پروګرام ته یې ایښودلو، نو د دوی دا خواهش و او د مشر هم دا خواهش و چې زه به دې پروګرام له خپله راځم به پروګرام کې شریک کېږي. خو څنګه چې مسعود خان تاسو ته وویل، هغوی چونکې لږ نن طبیعت ښه نه و، نو بیا ما ته هدایت وکړو چې ته به لاړ شې او زما نمایندګي به وکړې او زما دغه دا هغه ځای مشرانو ته دا هغه ځای ځوانانو ته به دا ووایې چې دا صوابۍ دا زیده چې ده دا موږ خپل کور ګڼو، دا زموږ ته دې کې یو شیرپاو کې فرق نشته او انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسلو د حل لپاره په یو ځای جدوجہد به کوو او که ضرورت راغی نو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو په چلته د وینې قرباني به ورکوو په تاسو عزتمندو. که موږ وګورو نو د تېر 40 کاله راسې نه پښتانه د ډېر مشکلو حالاتو نه تېرېږي. څه خو یو زموږ خطې کې چې کوم حالات دي او زموږ هغه جغرافیه چې ده هغه زموږ غاړې داسې دغه جوړ شوي دي چې د هغې په کار دا وه چې د هغې اهمیت د وجې نه موږ له توجه میلاو شوي وي، خو دا بدقسمتۍ ده د هغې جغرافیې د وجې نه د هغې اهمیت د وجې نه موږ چې دې ډېر لوی مشکلو حالاتو نه تېر شو. د پښتنو وینه توی شوه، پښتنو باندې د واقعې وشوې، د پښتنو مشران چې نه شهیدان شو، د پښتنو میندې خویندې چې دي هغه روڼې کونډې شوې، شهیدانې شوې، بچي زموږ شهیدان شو. خو بدقسمتۍ نه هر څوک چې دی هغه که دهشتګرد دی که هغه نور انتها پسند دی نو هغه له پښتون سره تړي. مونږ امن پسند خلک یو، مونږ ترقي غواړو، مونږ د خپل د قوم ترقي غواړو، مونږ غواړو چې زمونږ وسایل چې دي هغه زمونږ په دې خلکو باندې استعمال شي، زمونږ را روان نسلونو چې دي د هغوی لپاره هغه استعمال شي، د هغوی ته د روزګار ذریعه دې میلاو شي، هغوی ته چې دې ترقي دې میلاو شي، د تعلیم سهولت دې میلاو شي، د صحت سهولت دې میلاو شي، د څښلو د اوبو سهولت دې میلاو شي، چې دې دنیا کې هغوی ترقي وکړي د نورو قومونو سره یو ځای. بیا په پاکستان کې دننه که موږ وګورو نو زموږ صوبې کې ډېر وسایل شته، بجلي موږ پیدا کوو، تیل موږ پیدا کوو، ګیس موږ پیدا کوو، معدنیات موږ سره شته، اوبه موږ سره شته، خو چې وګورو د هغې فایده چې ده هغه نور صوبې اوچتوي، زموږ صوبې ته زموږ خلکو ته د هغې فایده نه رسي. په دنیا کې هغه قومونه ترقي کوي
هغه علاقې ترقي کوي چې کوم ځای کې بجلي وي چې کوم ځای کې اوبه وي چېرته تیل وي چېرته ګیس وي هغه علاقې ترقي کوي هلته کې کارخانې نه دي هغه ځای معیشت چې دی هغه چلي خو موږ هغه بدقسمته خلک یو چې د دې هر څه موجودګۍ باوجود چې دی د هغې فایده نورو خلکو ته ورسي روزګار هغوی ته میلاویږي کارخانې بل ځای کې لګي او پښتانه همداسې پاتې د قومي وطن پارټۍ کوم چې د نوې سوچ دی د نیو نیشنلزم د قوم پرستۍ جدید نقطه نظر چې دی د هغې بنیاد دا دی چې موږ دا غواړو چې زموږ وسایل چې دی هغه زموږ خلکو باندې صحیح طریقې سره ولګي او موږ معاشي طور باندې ترقي وکړو نن عزتمندو که یو طرف ته وګورو نو په دې زموږ ملک باندې د مختلف پارټو حکومتونه تېر شو د 9 کاله نه زموږ په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و اوس هم صوبې کې د هغوی حکومت دی مرکز کې هم 4 کاله د هغوی حکومت تېر شو کمې وعدې چې کړې وې کمې خبرې چې کړې وې هغه خبرې سر ته ونه رسولې د 1 لک نوکرو ورکولو خبره یې کړې وه د مدینې ریاست بنیاد ایښودلو خبره یې کړې وه د 50 لکه کورونو جوړولو خبره یې کړې وه خو د بدقسمتۍ نه چې کله اقتدار کې راغلل کله چې ورته موقع میلو شوه نو بیا دې قوم ته ونه کتل دې غریبانو ته ونه کتل دې خلکو ته ونه کتل او هغوی هغه وعدې سر ته ونه رسولې نن که مرکز کې د مسلم لیگ نواز د پاکستان پیپلز پارټۍ او د جمعیت علماء اسلام حکومت دی نو دا په دې نتیجه کې راغلی دي چې خلکو د تېر حکومت نه تنګ شوي د هغوی د ګرانۍ نه تنګ شوي د هغوی د ناهیلو پالیسو نه تنګ شوي او دغې لپاره خلکو ته اواز و چې یاره پکار دي چې داسې حکومت راشي چې هغه د عوامو مسایل حل کړي موږ نن ستاسو په وساطت سره مرکزي حکومت ته دا ویل غواړو چې تاسو له قوم حمایت په دې درکړو چې تاسو داسې فیصلې وکړئ چې قوم نه بوج کم کړئ تاسو د عوامو بوج چې دی هغه راکم کړئ ګراني راکمه کړئ دلته کې خلکو ته چې روزګار میلو شي دغې طرف ته توجه ورکړئ خو د بدمرغه چې کوم معاشي حالات جوړ شوي په هغې کې داسې ښکاري چې اوس دوی هم هغه شانتې توجه د غریبانو طرف ته نه ورکوي لګیا موږ ورته ستاسو په وساطت دا ویل غواړو چې که تاسو هم د غریبانو طرف ته توجه ورنه کړه که تاسو هم د قوم مسایل حل کولو طرف ته توجه ورنه کړه که تاسو هم خپل د حکومت اخراجات کمولو طرف ته توجه ورنه کړه که تاسو هم د دې غریبانو باندې د ګرانۍ دا بوج کمولو طرف ته توجه ورنه کړه نو بیا به دا قوم به ستاسو خلاف هم راپاڅي به او ستاسو خلاف هم اواز به وکړي به عزتمندو نن سهار یو نوی ټیکس لګولې شوی دی که یو لحاظ سره وګورئ نو هغه خو غټ کارخانهدار باندې دی په غټو غټو کارخانو باندې دی په سرمایهدارو باندې دی خو موږ ورته دا ویل غواړو هسې نه څنګه چې نور پاکستان کې کېږي چې کوم ټیکس لګي د هغې اخري زور چې دی هغه د غریب نه وباسلی کېږي د عوامو نه وباسلی کېږي موږ ورته دا ویل غواړو که دا ټیکس صرف په کارخانهدار تاسو لګوئ دا صرف د کارخانهدار په آمدن باندې تاسو لګوئ نو ټیک ده خو که د دې اثر په عوامو باندې راځي بیا به موږ هم د دې حمایت څنګه نه کوو ځکه چې موږ دا غواړو چې عوامو ته د ژبې پلوټي خلکو ته د ژبې پلوټي دغې سره سره موږ دا هم مطالبه کوو چې زموږ د 4 کاله کې کوم چې د تحریک انصاف حکومت و د پښتنو ډېرې مسلې دي زموږ د
مرکز سره د کوم چې د بجلو په مد کې زموږ پیسې ورته کېږي هغه موږ ته نه دي میلاو شوي د تاسو سره لنډه دلته تربیره ده د هغې هغه پیسې موږ ته پوره نه میلاوېږي دغه شانتې د تیل او ګیس چې کوم زموږ پیداوار دی هغې کې موږ ته پوره خپله حصه نه میلاوېږي زموږ د ترقۍ لپاره چې په کار چې مرکز کومه توجه ورکړې وي هغه توجه موږ ته نه میلاو شوې بیا خصوصا چونکې په 2008 کې د خواټه د علاقه د زلزلې چې دي هغې ادغام وشو زموږ صوبې حصه جوړه شوه هغوی سره وعدې شوي وي چې یاره 100 اربه روپۍ هر کال به ورته میلاوېږي هغوی ته هغه پیسې نه دي میلاو شوې مونږ ستاسو په وطاقت سره مرکزي حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا پیسې دې په کار دي چې زموږ صوبې ته میلاو شي او زموږ صوبې کې د خلکو باندې ولګي عوامو باندې ولګي چې د هغې فایده خلکو ته ورسي د هغې ثمرات خلکو ته راورسي که دا داسې دغه نه نو بیا به د هغې خلاف به بیا مونږ راوځو به د خپل حق تپوس کوو مونږ د خپل حق نه زیات څه نه غواړو خو خپل حق غواړو بجلی به مونږ پیدا کوو ارزانه بجلی مونږ پیدا کوو او بیا ټولو کې زیات کوشړي په مونږ باندې کېږي دا شی مونږ لپاره بلکل هېڅ صورت کې مونږ لپاره قابل قبول نه دی که تاسو خیال وي نن یو 3 هفتې مخکې د مرکزي حکومت یو څو خلکو خصوصا زه پکې ویم چې شاید خاقان عباسي یو پریس کانفرنس کړی چې یاره درېیمې ګنټې جوړ شوی بهیڅ نه په پاکستان کې مونږ ته دا تپوس کوو او مونږ ورته دا وایو چې تاسو خپل هغه کوم اعلان هم چې کړو مونږ ته غواړو چې هغې اعلان باندې عمل وکړئ او ځکه چې دغه اعلان که پنجاب کې هغې باندې عمل کېږي نو دوی به زموږ صوبې کې خو په دې باندې عمل نه کېږي ځکه چې زموږ صوبې کې د 18 ګنټې او د 14 ګنټې نه کم جوړ شوي نشته دا چې دروغ او که نه نو که دا دوی داسې کړي چې یاره دا پنجاب دی دا پاکستان دی او بس صرف هلته لپاره دغه کوي نو بیا دا به مونږ ګڼو چې دا مونږ سره انصافي ده او دا مونږ سره زیاتی دی مونږ دا غواړو چې څنګه چې پنجاب کې دا 3 ګنټې جوړ شوی دی ټیک ته مونږ حالانکې زمونږ که وګورو نو پکار شي 1 سکنډ 1 منټ دلته کې جوړ شوی دی خو زه قوم لپاره به مونږ قرباني ورکړو مونږ به دا ووایو چې زه د نور قوم چې دی هغې راباندې حق کېږي ټیک ته 3 ګنټې جوړ شوي منو خو د 3 ګنټې نه 1 منټ هم زیات نه داسې ته به چلن وکړه نه زموږ د ضلع تنظیم دلته کې ناست دی مسعود جبار خان ته ما ویلي دي چې د ګرانۍ خلاف او د لوډشیډنګ خلاف چې دی دې اختلاف احتجاجونه پکار چې موږ شروع کړو د دې غریبانو اواز چې دی دا په موږ باندې فرض دی د دې پښتنو ترجماني کول چې دی دا په موږ باندې فرض دی دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرکو موږ لپاره یو آپریشن پرې کړی د ملي لیول جناب آفتاب احمد خان شیرکو همدغه پروګرام دی همدغه هدایت دی چې د دې پښتنو په موږ ترجماني وکړو او دا به دې طریقې سره کوو چې موږ په روزونه باندې وکړو د ګرانۍ خلاف مواد کوو د لوډشیډنګ خلاف مواد کوو نور چې کوم پښتنو سره زیاتې کېږي د هغې خلاف مواد کوو زه یو ځل بیا د خپل نښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو څخه اسرار خان ممبر صاحب تیمور خان شفاعت خان وقاص باچا او د هغوی سره چې نن کم ګډ شوې عزتمند مشران شامل شو د هغوی یو ځل بیا شکریا ادا کوم ستاسو دلته کې مخامخ ماته ناست چې کوم مشران دي کوم ځوانان دي زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم دا دې لږ تنګ وخت کې تاسو چې کوم طریقې سره زموږ استقبال هم وکړو کوم طریقې سره موږ له عزت راکړو ستاسو دا مینه ستاسو دا اخلاص چې دی دا به زه همیشه یاد ساتم انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره په هر وخت حاضر یو او انشاءالله دا پښتون کابل ترقۍ په لاس راوړو